الحمد لله الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقربا محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وقائدنا ورأفتنا ورحمتنا ورزينا ورزي ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وحبيب الكائنات ورفيعنا ورفيقنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والمعصومين
لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم. أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله ما أوذي قبلي أحد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انبیاء نے توحید ہم کو سکھائی، انبیاء نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے ہیں لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ درود شریف ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ معزز حاضرین کرام، باقی تمام اوریدن کو مسلمانانو، نن اتوشتم تاریخ د جماد الاولی سوار لسوا سلور سلویختم ہجری را د اللہ د عبادت پا غرض د اللہ کورتا د اللہ د رضا پا خاطر راغلیو۔ اللہ رب کریم دی زمونگا استاسو او د دې هر راتلون کی قدمونا د دنیا او د آخرت د خوشحالی ذریعہ وګرځولې کی۔
الله جل جلاله انسان دنیا ته د یو مقصد د پاره را لېږلی دی. خلک وایي چې یاره یو ورځ یو شیبه په آرام تېره شي ښه خبره ده. اعلان کې دا نه ده. ته الله د آرام د پاره نه را لېږلی، ته الله د راحت د پاره دنیا ته نه را لېږلی. ما او تا الله رب کریم د یو مقصد پیش نظر دنیا ته را لېږلی و. هغه مقصد د الله جل جلاله توحید منل او د هغه دعوت ورکول دي. او هغه مقصد دا دی چې انسان دا خبره ومني چې زما رب الله دی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، زما حاکم الله دی، زما مالک الله دی، زو خپل ژوند غم خادي ولاړه ناستا ملاستا لندن تعلق د الله د پاره کوما. ان الذين قالوا ربنا الله ربنا الله. پخلی خو آسانه ده، خیال لګنا پخلی آسانه ده چې رب می الله دی، خو عمل کې ګرانه ده. یو زمون دعوه ده چې مونږ وایو رب مو الله دی، دا دعوه نه ده منظوره. الله وی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. الله وی ټول مؤمنان نه، من المؤمنین من المؤمنین من المؤمنین. منځونو والا ډیر دي، حجونو والا ډیر دي، تقریرونو والا ډیر دي، دعوو والا زکاتونو والا ډیر دي. من المؤمنین روډونو بندولو والا هم ډیر دي، حکومتي املاکو ته تاوان رسولو والا هم ډیر دي، پردي بلډینګونه ورانولو والا، گاڑو تهورونه اچولو والا هم ډیر دي، زنده‌باد مرده‌باد چغو والا هم ډیر دي. الله وینا نا من المؤمنین. په دې کلمې والا کې څه خلق شتا، ټول نه دي. من المؤمنین زنی د ایمان والاونا، رجال سزوانان شتا. زویما ز سړیما بنده د الله ما، تویزیما فخر دادی چې الله پاک وی دا زما بنده دی. من المؤمنین رجال، په دې مؤمنانو کې ځوانان شتا. سری صدقوا ما عاهدوا الله علیه. کما خبره چې الله لکړي وای سر ته رسول ده. کما خبره ده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. دا خبره ده چې رب می الله دی، پلار رب نه دی، یار دوست رب نه دی، عزیز تربور و رشتہ دار بادشاہ ملک وزیر گورنر دا رب نه دی. نو مونږ پکې خطا یو. زمونږ رب الله نه دی. ګورا مونږ باندې چې وعده راشي یار خپه کیږي، نو رب یار شو الله نشو. تره خپه کیږي، ماما خپه کیږي، کاکا خپه کیږي، خپل خپه کیږي، پردې خپه کیږي، ستا دا رب شو. ته وی الله خپه صحیح، خو چې دا خوشاله شي نو ستا ربونه دا دي، الله نه دی.
ان الذين قالوا ربنا الله ربنا الله. پخلی آسان دا چی رب می اللہ رے، خو خبر گران دا. ولی اتقتلون، یو سڑے وی چی رب می اللہ رے، دے با دا سر نلاس وینزی خوا. اتقتلون رجلا ان یقولا ربی اللہ، چاچے ویلی دی رب میں اللہ دے، داغد سر بازی لگے دلے دا. وما تنقم منا الا ان آمنا بے آیات ربنا. اللہ ایتا سو قرآن ہوئے یا اللہ رمول توفیق راکی. مالا خو قرآن کی او دو ٹکی دیر خوان راکی کی دیشی تاسو لم خوان در کی خوچے کاش تاسو پا مانا پوئے دی. قرآن کی یو دو ټکی دی خوا دا ډیر خوندور دی. یو چې کله قرآن کې دا ټکی راشي یا عبادی یا عبادی، ربی کریم وی او بندا او بندا، سبحان، دا ډیر د مینې ټکی دی، دا سړی له ډیر مزه ورکوي. او دویم چې کله لري بنده په خوله راشي ربنا ربی الله، دا ډیره مزیداره. تاسو خبر یې زمون پیران وی، مفسرین اعظام وی، تفسیر سورہ آل عمران آخرہ کی یو سڑے دعا کئی، لاس پورته کی وی ربنا 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 ربنا، پینزه زلی ویلی دا دعا قبول شو. سبحان. ولی زکه دی صورت آل عمران پا آخرہ کی ربنا ٹکی پینزه زل راغلے دے، ورپسی اللہ وی فاستجابا لهم، دعای قبول شو. دا دیر مزیدار ٹکی دے. زکه چکل اللہ پاک دا انسانیت ابتدا و انتہا ذکر کے نو رب ورسر دے. انسانیت ابتدار تا معلوم را، الستو بربکم، دا دا انسانیت ابتدارا. کل اللہ جل جلالہ وادی نعمان کی دا ټول بندگان دا ارواحو پا شکل بانے پیدا کری دی. دا زمون دا بابا دا آدم علیہ السلام لا مبارک بانے اللہ لا سراخ کلو دا خپل شان مطابق. سورة اعراف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على انفسهم الست بربکم. کلچ اللہ انسانیت شروع کو لانو دا وعدے واغشتلا الستو بربکم، ستاسو رب زیم کنا. کلچ دا انسانیت دنیا تراغے او دا دنیا کی زندگی تیرا کرلا، او دا انسانیت آخر تا رسیدلو، خاورو کی دا انسانیت پڑ شو. نو کلا چه دا بانے خاور انبار شوی نو دقا وعده دوبارہ کئی چه مر ربو کا. سبحان اللہ. شروع واچی آلستو بربکم، انتہا واچی مر ربو کا. نو ان الذین قالوا ربنا اللہ، او دې د پارا خلق الویلی قربانې ورکړي وي. دا یو ډېر اوږده موضوع ده، دا تمهید. ربنا الله، زمون حاکم الله دی. زما او د الله منځ کې څه نشته، زه د الله ما الله زما دی. ربنا الله دا معنا د دې د پارا رب العالمین د انبیاء کرامو سلسلہ دنیا تراولے گلا. چلتے چلتے دی انبیاء کرامو ډیر لوی لوی غمونه برداشت کړي، تکلیفونه برداشت کړي، لیکن یو دو انبیاء داسی دی، یو دو پیغمبران داسی دی چی پاغی بانے کم غمونا دردونا راغلی دی، آغا پا نورو پیغمبرانو نور راغلی.
داسی بویو حدیث پاک کی راضی دی دنیا خودیر ظلمنا قتلی دی دی دنیا دا ظلمم قتلو چی احیاء علیہ السلام جماعت کی حلال کو دی دنیا دا ظلمم قتلو چی زکریا علیہ السلام ونکیا رکو دی دنیا دا ظلمم قتلو چی یوسف علیہ السلام کویتو غرزولو جیل تے دنکو نو دی دنیا دا ظلمم قتلو چی انبیاء کرامو نے سرونا کڑکڑلو پا جوندنو بانی وربانی دا اسپنو گمنزی راخ کلی نو دی دنیا دا ظلمونمو قتل چی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پتو دو شگنگارونو بانی دا حد نارے والی دی دنیا دا ظلمونمو قتل چی عمار و صحیب تا دا اسپنو سیخان بے پہور گرم کلو داغونا بے ورکولا نو دی دنیا دا ظلمم قتل رے چی زنیرہ رضی اللہ عنہ نے دا اسپنو پسیخونو بانی سترگی را بہر کڑیوی دا ټول ظلمنا دی دنیا قتل دی خیود و ظلمنا دا سی دی نبی فرمائی قیامت براشی دا دی دو رز غنتی و رز برانشی یومانی دو رز دی دا تاریخ پا کاغذنو کی دی دنیا خواہ ظلمم قتل او کنا چی فرعون بعد بنی اسرائیل و پچونی او یا زرم شمان لال کڑلا دا ټول ظلمنا دی دنیا لیدلی دی خو یو دو ورزی دا سی دی یومانی حدیث پاک کی رازی دا دو ورزی دا سی دی چی دا ورزی دی زمکی اسمانونو دا دی غنتی دو ورزی ندلی دلی قیامت براشی خود دی دو رزو نمونه با پیدا نشی دا دو ورزی دا سی دی چی کی فرشتوم جڑاگانی کڑی دی کی جبریلم جڑلی دی کی اسرافیل میکائیل دا عرش فرشتو جڑلی دی لاندے رازا پدے کے نور سپوگ میں ستورم جڑلی دی پدے کے دی اسمانونو زمکم جڑلی دی سمندرونم جڑلی دی مرغانم جڑلی دی غرونم جڑلی دی دے خاورم جڑلی دی دا دواڑی دی تاریخی ورزے وے آیا دو تاریخی کسانو بائیں دا ورزی راغلی دی یو رس پا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بائیں راغلی دا یو رس پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں راغلی دا دوارا لوی پیغمبران دی دوارا لوی پیغمبران دی دوارا لوی پیغمبران دی او دوارو بانی دیر لوی امتحان راغلے رے یو آغا ورزوا دا دی مثال تاریخ کی نشتا دا دی نمونہ تاریخ کی نشتا دا دی ثانی تاریخ کی نشتا چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نارو لگول چکولو لا الہ الا اللہ ویل خو آسان دی لیکن وینا دا دے گرانوا ٹول قوم بت پرست دے دا قوم دا بادشاہ قانون دا بت پرست دے چوکنو کی بوتان دی کورنو کی بوتان دے او دا دے خلیل اللہ بابا آزر چرے آغا دا زمانے دا بادشاہ پیر دے بادشاہ مشرک دا اللہ دشمن دے آزرم مشرک دا اللہ دشمن دے کلچ اللہ قرآن کے دا خلیل اللہ ابراہیم واقعہ بیانین واللہ وی اذ قالا لے ابیہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تا پا دعوت کے رکاوٹ دا ٹولو نزیاتا نزدی رشتہ چا دا پلارو علی دا پلارو علی رشتہ رکاوٹو گرد دا مور پلار رشتہ دا ڈیرا درانہ رشتہ را ڈیرا درانہ رشتہ را کلا کلا انسان تا دا دین پلار کے رکاوٹ دا رشتہ گرزیگی
سیدنا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان شو. مور د سره ډیره مینه ده او د مور سره ډیره مینه وه. مور ورته وی بچیا والله کې یو نوړی روټۍ وخورم نه والله کې یو ګوټ اوبه وڅښم حتی تکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام ته به کنزل کې کافر کېږي به. دی رالو کور د الله حبیب سره ناست دی او خپم دی. د الله حبیب ورته بچیا ولې خپه وي قربان ډېر لوی امتحان کې م داسې دی کې رور راغی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه رور راغی وی رورا ابی بیماره ده بوډیم ده او د لوږې او د تندې د لاس مري قسم دی چې ابی مړه شوه زه به یې تا نه تپوس کوم ستا د لاسه. ابو موسی اشعری راغی او مور ته یې منتې شروع کړې ابی یو ګوټ اوبه وڅښه یو نوړی ډوډۍ وخوره منتې وکړي. ابی ورته وی نه ګوټ اوبه به هله څښمه چې نبي علیه السلام ته کنزل وکړي کافر شي. نوړی روټۍ به هله خورمه چې دین پرېږدي. ابو موسی اشعری ورته ابی دا خبرې پرېږده دا ګوټ اوبه وڅښه. ابی نه منله خبرې. ابو موسی ورته څه وی ابی واوره دا خو د یو ساده او لټې ټکې او مړه به شي که نه. قسم دی چې 100 ساګانې دله الله درکي او دغسې یو سا تا نه وځي او لټې ټکې او مړې او بیا ژوندی کېږي او بیا مرې. واوره ابو موسی دا خپله مور 100 ځل وژنلو له تیار دی خو د نبي علیه السلام دین او قرآن یو سکنډ پرېښودلو له تیار نه دی. دې ته وایي ربنا الله زمونږ رب الله. بهرحال دا ډېر لوی امتحاني. دا خو شکر وباسه چې پلار دې مسلمان دی او مور دې ده او ماحول دینداره دی. دا چې کله در باندې راله بیا دې پته لګي چې مور پلار دا اوټ وي د دین نه بیا تا ته پته لګي چې دا څومره درنه خبره ده. بهرحال ابراهیم علیہ السلام تا د ټولو نه لوی رکاوټ د پلار ولې رشته ګرځېدلې ده مور مسلمانه ده. حسن بصري رحمه الله وی ځکه د ابراهیم علیہ السلام یو دعا د قرآن کې رب اغفر لی ولوالدی تمونږ معنا داسې کو ربه ما درجات بلند کی ولوالدی او زما د مور مرتبه اوچته کی. پلار به نه یادې ځکه پلار مشرکو مور مسلمانه ده. بهرحال خلیل الله په دې جرم باندې لوی قربانې برداشت کړي دي. چلو دا یو قرباني واوره چې تاریخ کې د دې نمونه بیا نه میلاویږي. هغه قرباني دا ده چې خلیل الله کله د الله د یووالي ناره لګولې ده په دې ناره باندې خشاک راغونډېږي. دا ټول عراق بابل والا خشاک راغونډې د دې لپاره چې یو الله والا به په دې باندې سوځو. ټول دنیا یو خواته ده او خلیل الله تنی تنها ولاړ دی. دا ډېره ګرانه ده. خشاک یې راغونډ کړلو. تاریخ کې داسې یو بل سړی شته چې هغه مهور ته پرېوتی دی. یو بل سړی شته چې هغه د ابو مسلم الخولاني تابعی دی. په ختم نبوت باندې هور ته غورځولی شوی دی. خدا وړه ځکه وه چې دی بربند شوی نه دی سره د جامې ورغورځولی دی. او چې څنګه الله په خلیل الله ابراهیم علیه السلام باندې هور ګلی ګلزار کړی او په دم الله ګلی ګلزار کړی یمن کې. او بیا چې راووتو جلاوطن شو نو مدینې ته رالو دور فاروقي دی
چې جماعت ته رالو ستړی دی اوښې د جماعت مخې ته وتړلو او ننوتو یو 2 رکعته مونځ کوي په دې کې عمر رضی الله عنه راغی وی که ته مسافر دی جماعت کې چې سلام یې وڅرخولو ورجوک شوي کوم ځای نه راغلی وی یمن نه راغلی عمر رضی الله عنه ورته یمن کې یو سړی دی ابو مسلم الخولانی پیژنې هغه ظالمانو هور ته غورځولی دی الله پې هور ګلي ګلزار کړی دی دی ورته یاو پیژنمې وی سنخه وی یاو ثوبان نومې دی که نه د ده خپله نامه ثوبان ده رحمه الله عمر رضی الله عنه ډېر لوی فراست والا و وی پیژندو چې همدا دی زه دې تندی ورله ښکل شکر دی چې په ژوند الله راله هغه سړی مخولو چې د خلیل الله غوندې الله پې هور ګلي ګلزار کړی دی بهرحال خشا کې تیار کل هور چې دی هغه بل کړی شو داسې هور دی چې د هغې لمبې اسمان سره خبرې کوي هوا کې مرغۍ وربانې پر نشي والی نږدې خلک نه راځي منارې جوړه کړې ده پړې او ټالې پکې اچولې دی او لوی امتحان دا دی خلیل الله نے جامې او ښکلې بربنډې کو لوی خاندان والا دی د انبیاو والد محترم دی اولوالعظم دی لوی شخصیت دی دومره لوی امتحان دومره لوی عزت والا لوی مقام والا نه جامې وښکلې کېږي او بربنډېږي او دینه لوی امتحان دا دی چې کله د ټال کې کینولی شو نو دا د ټال پړی چې راکاږي نو د بابا مو ولاړ دی او دا پړی راکاږي دا لوی امتحان دی ښه زوی هور ته غورځولی کېږي بابا مو ولاړ دی دا یو داسې موقع وه چې اسمان کې فرشتو جړاګانې شروع کړې چې ای الله د خلیل امداد د خلیل الله امداد الله فرشتو ته ویلي ځئ لاړ شئ نو که څه غواړي ورله وکئ دلته خلیل الله هور ته را روان دی د ټال کې ناست دی لاهور ته پرېوتی نه دی د هوا کې را روان دی یو فرشته راله وایي زه د سیلۍ مشره کړې ما الله ته ووایه زه به سیلۍ راوړم او دا هور به اوچت کړم او د دې نمرودیانو په کور به هور ولګېږي او ته به بد شې وایي نه بله فرشته راله جی زه به اوبه راوړم او دا هور به مړ کړم بله راځي زه به دا وکړم زه به دا وکړم انکار دی نه جی نه دی کې د فرشتو سردار جبریل علیه السلام رالو ای ابراهیم زما ستا خو یارانه ده دوستانه ده ما ته ووایه زه پوه شه دا کار پوه شه خلیل الله ورته وایي اما الیک فلا زما د الله نه علاوه بل چاته ضرورت نه جبریل ته ضرورت شته نه بل ته اما الیک فلا اچاته می ضرورت نشتا ربنا الله ثم استقاموا اچاته ضرورت مونږ ته ضرورت شته کنه مونږ ته د الله نه علاوه دعوه کوو چې ښه کولو والا څوک دی صحت ورکولو والا څوک دی د ترکو ډاکټر ورسره یادوي ښه دمګری یو غر غورو دا ګیرو والا پټکو والا منډې والے و کور دی وران شه تا خو وی چې ربنا الله صحت ورکولو والا الله دی ړون له نظر ورکولو والا الله دی ګونګي له ژبې باندې د خبرو طاقت ورکولو والا الله دی ګوډ له صحت ورکولو والا الله دی اوس دې دمګري پسې او دې جادوګر پسې څنګه روان وي
زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا دم نو یا چې عبدالله ابن ام مکتوم له دم کړي وي سترګې بینا شوی وي په کار چې هغه دم کړي بس زمونږ دا پښتانه بیلکه منډې به وهي که بیا ورته مولا ځان ووجني دی بیا نه مني دعوی مارته شروع کی ویلی وینا ربنا الله آسان دا عمل کی گران دا کله یو دمگری پسی منډه وها کله بل دمگری پسی وای خلیل الله وی اما الیک فلا مخلوق ته می چاته ضرورت نشتا نه فرشتي تشتو نه بل تو نه بل تو نه بل وی الله ته خو ضرورت شته کنه وی الله نه وغواړه څومره ښکلې خبره ده خلیل الله وینا حسبی سؤالی علمه بحالی اے جبریلا بس دا سوال پورا دے اللہ عالم دے خبردار دے چه زبر بن شما دا ټول قوم زما درې ټال پړی راکاږي نو زما بابا مولار دې پړی راکاږي زما د زړه دا ویني سسیدل خو الله ویني زما د سترګو دا اوښکې د غم خو الله ویني کنا حسبي سؤالی علمه بحالی بس چې الله ما ویني دا زما سوال پورا ده جبریل راځي رباغه خو چانه نه غواړي تا نه غواړي تا ته پتم ده الله ورته فرشتو ما درته نه دی ویلي چې خلیل ویلي دي چې ربنا الله خلیل وی زد الله ما الله زما دے مینس کی جبریل تم ضرورتا نشتانو اللہ وی زم غیرت کو ما قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم اللہ وے ہو رازما خلیل ابراہیم لاہور کے مل مستیا ورکا سبحان اللہ آسانا مانا کر داہور با دنیا والا تہور خکارے لیکن زما خلیل تا دے ہور کے دا جنت قالن پروت دے دا جنت جامع پرتی دے دا جنت خوراکونا پرتی دی آجی جنت نا قمیص راغلے دے پوئے گئے کنا جنت نا قمیص راغلے دے قمیص ورتوا چولے شو او دا قمیص تحفہ دا اللہ دا مخ ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ قمیص سنبال کو کلاچ وفات کی گی بابا یعقوب علیہ السلام تا قمیص ملاوے گی یعقوب علیہ السلام چی کلا دا خپل بچے یوسف علیہ السلام زنگل تا دورنو سر لگی دا قمیص ورت دوبارہ چی بیا چی زماورو را دا قمیص یوسف علیہ السلام دوبارہ چولے دے نو دا مصر خزی ورطلاس وا چولوا کمیس شلے دلے دے او کلاچ دا غمونو باران ختمیگی دا تکلیفونو باران ختمیگی او دا خوشالو دروازو کلاویگی او بابا سر بچے ملاویگی نو اذهبو بقمیصی هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي دا جنتی قمیص میں بابا لیو سے نوارن دوسترگو کی بنظر راشی سبحان اللہ داگا قمیص دے یو دا ورزوا با دا دوی ما خبرم لندو سر آورے یو دا ورزوا چی دی دنیا جڑ لیو دوی ما غورزوا اللہ چی زما پیغمبر دا طائف میدان کرا روان دے ام المومنین مریم اسلام صدیق کائنات عائشہ حمیرہ اما جان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام توی حل اتا علیک یومان کان اشد علیک من احدی قربان تابعین دا سی ورز راغلی دا چا دو احد نم سختوا
ځکه د احد په میدان کې د الله حبیب مخ مبارک زخمی دی، وینه روانه ده، غاښونه شهیدان شوي دي، او د الله پیغمبر او یا غزارونه ولګېدلو، د زخمونو د لاسه او د درد د لاسه د الله پیغمبر په دغه ورځ د ماسپښین جمع په ناسته ورکړې ده، په مصله ناستو صحابه ورپسې ولاړ، ودرېدی نه شو. څومره لوی تکلیف دی. بیبي ورته وی د دې احد نه سخته ورځ به په تا راغلي؟ وی وی لقد لقیت من قومک، وی د دې طائف والاو د وجې نه چې ماله کم غم رسېدلی دی دا ما په تاریخ کې نه دی لیدلی. کم غم دی؟ دلته احد کې ابوبکر شته، عمر، عثمان، علی یاران دي، ملګري دي، صحابه دي، 700 ملګري را سره ولاړ دي. هیڅ خبره نه ده چې 700 ملګرو منځ کې زه خوږېږم، نو دا وړه خبره ده. هلته د طائف په میدان کې تنی تنها را روان، هیڅ څوک هم نو. د الله حبیب لاړو 10 ورځو له، د مکې نه ووتو، طائف ته لاړو. مکې والاو ډېرې بېعزتۍ وکړلې، وی زه طائف له به لاړ شو. هلته 3 مشرانو هغې له دعوت ورکو، هغې ونه منله. د الله حبیب ورته وی چېرې تاسو منئ نه نو خوله بند کئ. هغه ظالمان را پاسېدل او د هغه علاقې د طائف لوپرانې راغونډ کړل، بد عمله بد اخلاقه لپنګانې راغونډ کړل. ورته اوسه پورې مونږ ستاسو لارې نیولې چې دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ. نن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی چې څه مو خوښوي نو ورسره کوئ، چې څه مو خوښ. د الله حبیب را روان دی، د لارې دې طرف ته، ښي طرف ته او ګس طرف ته دا بد عمله هلکان ولاړ دي، جولې د کاڼو نه ډکې کړي دي، او د الله حبیب منځ کې را روان دی. دا مثال بخنی خو چې ستا زړه ته کوشي که نه، من غیر تشبیه مثال. د الله حبیب وی داسې را روانو، الله مکه، الله مکه، الله مکه، لکه یو لیونی چې په دې لار را روان یو خلک یې په کاڼو باندې ولي. اوس دا تصور تر زړه کې واچوه چې دومره لوی شان والا، مقام والا، او د هغه سره دومره لوی ظلم. د الله حبیب په کاڼو باندې ویشتو، سر مبارک نه وینه روانه ده، دا ټول بدن په وینو باندې سور شو. دا وینه لاندې راله خپو ته، پڼې مبارکې د الله د حبیب د وینو نه ډکې شولې. دومره د الله پیغمبر په کاڼو باندې ولګېدو، ځکه 3 میله داسې 4 کیلومیټره څه جوړېږي خواوشا. اوس دا سعودي حکومت هلته بورډ لګولی دی، الله دې مونږ او تاسو بوتلی کې وای آمین. کله چې حج عمرې له ځئ دا تاریخي مقامات ورسره ګورئ. طائف ته چې لاړ شي واپس راځي نو یو شین بورډ یې لګولی دی چې د دې ځای نه د الله په پیغمبر باندې دې ظالمانو کاڼي ورول. بیا چې مخکې داسې یو 4 میله مزل وکړي که نه، نو بیا هلته کې بل بورډ لګېدلی وي، دې ځای پورې د الله پیغمبر یې په کاڼو ویشتی. دا په کاڼو ولګېدو. د الله حبیب ډېر زیات کمزوری شو، ځکه وینه لاړه، وینه سړي نه لاړه شي بیا بدن باندې ضعف طاری کېږي، بلډ پریشر کم شي. د الله حبیب یو ځای کې کېناستو، د ګرځېدو نه ووتو، د ځمکې دا حال لیدلو، د اسمان د نورو سپوږمۍ ستورو، د غرونو ونو بوټو فرشتو دا حال لیدلو. د الله حبیب کېناستو، وینې ته روانې دي. په دې کې یو 2 لپنګان بد عمله بد اخلاقه لعنتیان رالل. یو د الله پیغمبر دی ولی کې ونیولو، بل د الله پیغمبر دی ولی کې ونیولو، او رای خلوی دی زمون کلی نه وځه، ستا دلته کې ځای نشته. حدیث پاک کې راځي چې کله د الله پیغمبر راوچت کو نو د ګرځېدو نه وتیو، نو خپې ځان پسې راښکلې، قدم یې نشو چتولی. نو دا حدیث پاک کې راځي وی د الله د پیغمبر د دواړو خپو دا کټې ګوتې
دې پزمکه باندې کرخې جوړې کړې د الله حبیب خپې ځان پسې نشوې راغونډولې وی دې منظر تا چې زمکې اسمانونو کتل نو صاحت السماوات والارض ومن فیهن فرشتوم په چغو چغو جړا شروع کړه د ځمکې والا د مرغانو د وحوشو طیورو د غرونو اسمانونو سمندرونو د ټول کائنات جړا شروع کړه صاحت السماوات والارض ومن فیهن دا ټول مخلوق د الله د حبیب په دې تکلیف باندې په جړا شو جاړي 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 الله الله جبریل علیہ السلام رالو چرالو سلام یو کو د الله حبیب وی زرا روانو ما پدې نه پویدم چې کم طرف ته زما د کمی مخرالما خوی چې لګ مزل مې وکړو نو چې سر مې اوچت کو د ورځې یو ټوټه زما په سر باندې را روانه وه سورې کړې تسلي وه دې کې فرشته راله جبریل علیه السلام وی قربان تا چې څه ویلې هغه م الله واورېدل دې قوم چې څه وکړو هغه م الله ولیدل دا د طائف د دې دوو غرونو فرشته ده ته دې ته اجازت وکړه دې ته اجازت وکړه دی به دا غرونه اوچت کړي او دا طایف خلک به منځ کې چکني کړي او نوم او نشان به ختم شي د الله حبیب چې داسې وکتل الله الله رحمت للعالمین دی که نه د الله حبیب لاسونه داسې اوچت کړل دا به زما خپل یو انداز وي خو ته لږ سوچ کوه ورته که نه چې د الله حبیب نه دومره وینه لاړه که نه دومره وینه دا ټول بدن په وینو دی دا لاسونه په وینو سره و که نه به دا په وینو سره لاسونه یې داسې ونیول او چې دلته بدن نه وینه تلې ده او د الله حبیب کمزوری دی نو لاسونه به داسې رپېدل الله دا په وینو سره لاسونه دا رپېدونکي لاسونه یې داسې الله ته ونیوی الله اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله ما معاف کړي دي ایمان ورته نصیب کا سبحان الله اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون الله ما معاف کړي دي ایمان ورته نصیب کا بهرحال دا خو بیا اوږده واقعه ده چې مخکې راځي او بیا څه کېږي مکې ته څوک پرېږدي نه یو کافر دی جبیر ابن مطعم د الله حبیب یو کافر له سوال جواب وکوي ما له روزه چې مکې له دن نشو یاره وی نشم کولی بل چا ځان نه تیارولو ځکه ټوله مکه دشمنۍ کې ده جبیر ابن مطعم ته سوال جواب وکړو او کافر خو غیرتي و وی وا دا صادق و امین ما ته وی بچو ته یې واچوئ تورې راځئ په خپل مروته او بچیم را روان کړل الله پیغمبر ته راځه زه در سره یم او چې راننوتو وی وکړه طواف د الله حبیب طواف وکړو حجر اسود ښکل کو ورسره را روانو څومره مزه به یې کوله د الله حبیب را روان دی او د دې مکې دا یو ملک دی هغه سره د بچو توره په لاس ورته ولاړ دی حفاظت لا در دې د الله حبیب په دروازه دننه کو اواز یې وکړی او مکې والاو ما را دننه کړی دی چې څوک څه کولی شي راځئ ما سره وکئ ابو جهل رالو ورته ډېر هوښیار ورته وایي صرف دې امن ورکړی که ایمان دې م راوړی وایي نه امن مې ورکړی زه صحیح ده د الله حبیب د چا نیکي نه هیروله کله چې بدر کې هغه اویا کافر ونیول دغه وخت کې جبیر مړو نو ویې فرمیل وی او صحابو که نن جبیر ژوندی وی جبیر ابن مطعم وی دا اویا کافر مې هغه له امسې پرېښول ما سره ډېره غټه نیکي کړې ده ډېره غټه نیکي بهرحال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شروع کې مې ویلو آسان نه ده ګرانه ده دا وخو آسان ده چې رب مې الله دی رب مې الله دی خو چې ښه بده راله نو رب ملګری شو پلار شو تر شو ماما شو
نو ما او تاتنا بهر شنو الله وی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ وی کلمی والا خوب ډیر ملاویگی، خوب بازی پکی پا حق کلمہ ویلی دا، بازو پکی زکا اللہ وی امتحانات برا ولما تکلیفنو باران بکومانو فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا دلتوی من المؤمنین رجال صدقوا التوی فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا. اللہ رب کریم با رشتنی خلق دنیا والا و تخکارا کئی ان الذین قالوا ربنا اللہ یو مانا دا زمون یو ولید اللہ اگر کابل گرام پو غرونو کی بیدا نارا لگولا چی ربنا اللہ حاکم اللہ دے بادشاہ اللہ دے نو قانون بم دا اللہ وی. حدیث دا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لَيَنْتَقِضَنَّ عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً كُلَّمَا انتقض عُرْوَةٌ اشْتَبَسَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. وی پا دی امت یو دور دا سرا روان دے چے اسلام با کڑے پا کڑے بانی ماتی گی اور اسلام با ختمی گی. خوچ کما کڑے مات شلا کما کڑے مات شلا بیا بداغی غم خلق نکی وی اشتبس الناس باللتی تلیها خلق بدا بلا کڑے راٹنگ کی وی دا پاتی دن مو سنبال کی کم چتلیا خواسم تلے دے وی دا پاتی خورا سنبال کی وسم خلق وی یروی دا یو منز دے دا خورا سنبال کی نور خور سختم دی کنا وی اشتبس الناس باللتی تلیها. بیاوی و اولهن نقضا الحکم و آخرهن نقضا الصلاة. وی اولا کڑے چی دی اسلام ماتی گی اگا دادا چی فیصلی با پا قرآن نکی گی اس کی پا قرآن فیصلی دا قرآن اسمبلی پا دروازہ کی ادرے دو چی پا عملی کئی اسمبلی والا جواب ورکوي تخوی چې غل نه لاس کټ کړه هغه ټول غلی دي نو دې سره بس کو. دا قرآن لاړو د جج په دروازه ودرېدو چې ما ملکه خبر هغه څه جواب ورکو وی عالمی برادری خفه کیږي. دا قرآن رالو د خان سے پوجرو په دروازه ودرېدلو چې ما ملکه وی زما وجره شاړېږي. دا قرآن رالو دا زمیدار په دروازه ودرېدو ما ملکه هغه وی زما په کور کې د ایوې او د جیغ او د کودال او د لروکې او د بیلچې ځای شته خو استازې نشته. دا قرآن رالو ما دې کوټه کې کېنوه عملي مې که زما په کور کې بیډ روم شته ویټینګ روم شته هر څه شته دی خو د قرآن روم نشته. دا قرآن د مدرسې په دروازه ودرېدو چې او مولانا صاحب تا خو په قرآن باندې دا مدرسه جوړه کړه تا ویلي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. ځکه نه یو پیریډ خو د قرآن د درسم دی نجی پیریډونه ټول ډک دي پیریډونه ټوله زمونږ مدرسو نه 8 کاله 10 کاله بعد چې مولا فارغ شي چل ولا نه ورځي چې امیانو له به قرآن څنګه ښې مدرسې په نوم باندې د قرآن په نوم چاندي دی او قرآن پکې نشته. دا قرآن د جماعت په دروازه دی چې او مولا صاحب د دې قرآن په وجه تا چاندي وکړلې د دې قرآن په وجه خلک ځان ته راواړول ځکه نه ما خو عملي کا نه والله خلک را نه خفه کېږي یار دوست خفه کېږي. اولهن نقضا الحکم اول چې کړی د دین ماتیږي او په الله په کتاب فیصلې نه کېږي. و آخرهن نقضا الصلاة او اخرنۍ کړی
اوس دای فیصلې نه کیږي په قرآن نورې کړې زکات خلک نه ورکوي روژه په طریقه نه نیسي حج هم داسې دا ټول دین برباد شو وآخرهن نقضا الصلاة او یا خرنۍ کړۍ چې د دین ماتیږي به څه شی مونځ نو خبر یا صلات و عماد الدین مونځ د دین څه شی دی ستن ده دا پیلر دی دا ستن ده چې دا پیلر دی وغورځولو چته راغورځېږي چې دا مونځ برباد شو قیامت به قایمیږي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله د عمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين